بسم الله الرحمن الرحیم. دا مونږ چې اوس په کوم ځای باندې ولاړ یو دا جګلوټ ګلګت بلتستان دی او دا ځای مجمع البحرین هم دی او دا مجمع الجبال هم دی. مجمع البحرین په دې اعتبار باندې چې دا یو دریاب د خنجراب د طرف نه د چاینا د طرف نه را روان دی او دا بل دریاب د کشمیر د طرف نه را روان دی، په سکردو باندې راتېرېږي او دې ځای کې دا دواړه دریابونه یو ځای شي او د دې ځای نه بیا دریای سند شروع شي او دا ځي تر کراچۍ پورې. بیا مجمع الجبال هم دی ځکه چې د غرونو درې سلسلې دي. یو سلسله د غرونو هغه د قراقرم او دویم دا همالیه کوی هندوکش دا دې ځای نه شروع کیږي او دا په افغانستان باندې ختمیږي. کوی همالیه د دې ځای نه شروع شي او نیپال ته رسي او کوی قراقرم دا دې ځای نه شروع شي او دا ځي تر چاینا پورې. گویا کې په دې دنیا باندې الله درې بخای والی دي او د دنیا بیلنس په برابر کړی دی. یو بخای هغه کوی قراقرم او دویمه بخای کوی همالیه او دریمه بخای کوی هندوکش. ځکه غرونه چې دي نو الله وی ول جبال ارساها، ما غرونه په دې ځمکه باندې خواره کړی دي او نور د غرونو باره کې قران کریم ډیر ذکر کړی دی چې د ځمکې میخونه دي نو ځمکې بیلنس په برابر کړی دی. دا چې په دې جګلوټ کې دا یو پل دی مخامخ او دا پل هغه پل دی چې دی با ګلګت بلتستان او انډیا هغه یو ځای کول. په دې پل باندې به خلک انډیا ته تلل، د دې ځای نه او د انډیا نه به راتلل. دا پورې چې کوم کنډرات ښکاري نو دا هم د ګوپال سنگ کنډرات دي او هغه تر دې ځای پورې وو. بیا دا پل خلکو لرې که چې کله هغه دې خوا راتلل او دا یو لوی واقعه ده. او دا پل دا یو تاریخي پل دی او دا د 1947 نه مخکینی پل دی او په دې باندې ډېر جنگونه شوي دي. د ګلګت بلتستان خلکو ډېرې بادرای کړي دي او انډیا د دې ځای نه په شا باندې تمبولې ده.